من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين او هاغا کسان یجتنبونا چه اجتنابو کی چه منشی چه زان بچ کی کبائر الاسم د غټو ګناهونو د ګناي کبیرونه والفواحش او د ناروا کارونو د بے حیاینا واذا ما عذبوهم يغفرون او کله چې هم غصه شي سو غصه کی معاف کول کوي والذین او هغه کسان استجابوا لربهم چې قبول والی کوي د حکم در خپل واقاموا الصلاة منس قائمی وامرهم شورى بینهم او حکم خپل په مشوره کوي په اتفاق سره کوي ومما رزقناهم ينفقون او د هغه مال نه چې الله ولا ورکړي د خرچه کوي والذین او هغه کسان اذا اصابهم البغي هر کله چې ورسیږي د دین والا خلکو ته سرکشي و اذا اصابهم البغي چې کله دی چیلنج کی سرکشان هم ينتصرون دی د یو بل مدد کوي وجزاء سیئه مثلها او بدله د ګناه دا ومن عفا چا چې معاف کو واصلح او اصلاح وکړه فاجره علی الله دا هغه بدلی په الله دی انه لا يحب الظالمين الله من نه کوي د ظالمانو سره ولمن تصر بعد ظلمه او هغه څوک چې امداد وکړي شو پس د زیاتینا اولئک ما علیهم من سبیل بیا د اغي د بار قانون نشته چې دوباره ته بدل واغستی شي انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق قانون د الله لا ګوګيږي په هغه چا باندې چې زیاتی کوي چې سرکشي کوي په مخ د ځمکه په ناروا سره اولئک لهم عذاب الیم دا غي د بار عذاب دردناک دی ولمن صبر وغفر او چا چې صبر وکړو په مصائب او بخنه وکړه خپل رور بایتا ان ذلک لمن عزم الامور دا مقصدی کارونه دي الله پاک پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون هغه کسان چې اغي ایمان وروړي په خپل رب باندې او اعتماد کوي نو د اغي لپاره ما عند الله خیر و ابقا د الله پاک پنځ باندې بهترین او فایداری بدلی دي الله وی دا کم کسان دي والذین دا هغه کسان دي یجتنبون کبائر الاسم چې دي ځان د غټو ګناهونو نه بچ کی د غټو ګناهونو نه اجتناب کوي اوس غټ ګناهونه کم دي او غټ ګناهونه څومره دي نو غټ ګناهونه چې شاولی الله رحمه الله هغه په خپل کتاب کې نقل کړی دی په کیمیای سعادت کې ناغوی دا 500 دي چې کوم هغه ادریس کاندیلوی صاحب ذکر کړی دی ناغوی دا 50 دي او چې کوم جمهور علماء ذکر کړی دی هغه وی دا 15 دي نو پدې کې تطبیق او خپل تطبیق ویلی شي د ټولو جوړښت خپل تطبیق او معنا د دې کړي دا احکام القرآن کې امام جساس ابو بکر جساس هغه وی اصل کې دي دا 15 دا ګناي کبیره چې کوم دي مشهور دا 15 دي او د دویم حدیث سره دوه یو ځای شینو ودی بیا د دین زیل کې یعنی هغه واړه په تشریح کې چې ودی اپن زوس دی او دغه 50 نه چې بیا کمی لاري ودی هغه 1500 دي چې پاغي کې بیا هغه وړو کې عمر غلې دی اصل کې د دې جوړي ودی ګناي کبیره چې کوم دي هغه د احادیثونو ثابت چي دي هغه ودی چې په هغه کې یو هغه غلا ده دویمه پکې ډاکه ده دریم پکې غیبت ته څلورم پکې پناحق باندې قتل دی پنځم پکې د دروغ گواهی ده شپږم پکې قصدن د الله پاک حکم پرې خودل دي دا چې دوره ډیر شي دي کنه د بیا د الله کم حکمونه دي نو مفسرین بیا دغه تشریح کړی دا نو چا هغه 500 کې شاخونه ول رسول دی چا ول 500 ته رسول دی خو په دې کې بیا حضرت مجدد الفسانی امام ربانی چې وته وی
هغه وایي په دې کې بیا ګناه کبیره مونځ دی چې یو سړی مونځ نه کوي نو دا ګناه کبیره دی. او اووم نمبر ګناه کبیره چې کوم دی هغه دروغ وینا ده. یو سړی چې دروغګویي کوي دی عادت ګرځېدلی په هر څه کې دروغ وایي نه الله پاک وایي دې څه کوي یجتنبون کبائر الاسم دې نه کوي غټ ګناهونه ځان دې نه ساتي. نو انسان داسې شته دی نه چې د هغه نه به ګناه نه کېږي او غټ ګناه به دې نه کېږي. خو د دې نه مقصد دا دی په خپله ګناه باندې ستومانه شو او د چا چې د حق والی دی ځکه چې غټ ګناه الله وایي زه الله معاف کوم چې د چا تا حق والی دی د هغه نه اول نه معاف کړي. د چا پسې غیبت کړی دی د چا پسې دروغ ویلي دی د چا خلاف یې د دروغ ګواهي کړې ده دې د هغه نه معافي وغواړي او هغه یې معاف کړي. الله وایي دې ځان سره آخرت ته راونړي بلکې دې په دنیا کې د هغې بدله ورکړي او د هغې بدله ده د هغې معافي غوښتل. والفواحش فواحش جمع ده فاحشه دی او فاحشه ویلی چې هر هغه کار ته چې انسان ته په ځان بدی ښکاري خو هغه کسې کوي چې هغې عادت شي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي د دې زړه مثال د شیشې دی. کله چې دا انسان ګناه کوي نو په دې شیشه باندې ورو ورو ګرد پریوځي نو چې دې د ګناهونو عادت شي هغه شیشه ړنده شي بیا د ګناه آسان شي. او چې کله دې د ګناه نه پس توبه وباسي نو د هغې نه هغه دوړه چې کوم دی نه هغه لرې شي دې ته پکې خپل ځان ښکاري. او د زړه مثال چې کوم دی هغه هم چې کوم دی د شیشې دی لکه چې څنګه شیشه باندې ګرد پریوځي په دې زړه باندې هم زنګ لګي چې دې ګناهو کې زنګ پرې لګي چې دې توبه وباسي را توبه اکمال دی زنګ دې لرې شي او چې دې توبه ونه باسي ټول زړه زنګ شي نو بیا دې ته ګناه آسان شي. بیا دې نورو خلکو ته هم وایي راځئ په لوی لاور باندې به حساب کتاب کېږي. دا سوچ نه کوي چې دا لوی لاور څومره لرې دی څومره خلک دی چې هغه وایي زه به بوډا کېږم بیمار کېږم به کټ ته به خېږم په هسپتالونو به ګرځم بیا به توبه وباسم که نه. او اکثر استاد جي په منبر ناست دي اسرائیل علیه السلام راغلي روحې ته وړي کاکا بلچې اغستی او بخار کوي او بلچې دک شانته پاتې شي او سره وګرځي په هغه پوله باندې وفات شي. ولې دا خو د الله په لاس کې ده. بونیر کې څوک چې هسپتال ته وړ په ځان باندې پوه شو نو الله پاک وایي تاسو هر وخت پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وایي او یا پیرې خو زه توبه وباسم چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې خو ګناه نشته خو معصوم دی نو تاسو خو کم از کم سل پیرې درځي توبه وباسئ الله پاک ته. الله پاک وایي والفواحش بل هغې ځان د بې حیایۍ نه بچ کوي د مکروه کارونو نه او د نارواو کارونو نه او چې په ګڼه کې نشي کولی د هغې نه ځان بچ کوي. واذا ما غضبوا هم یغفرون او چې کله دوی له غصه څوک ورولي نو دوی یې معاف کړي. څوک یې غصه کړي جګړه شروع کړي ورسره جنګ ورسره کوي بحث ورسره شروع کړي نو دوی معاف کول کوي. نو دا د کومو خلکو کار دی الله پاک وایي دا د هغه خلکو کار دی چې د هغوی په الله اعتماد دي چې الله به راله بدلې راکوي. والذین هغه کسان استجابوا لربهم چې هغوی قبولوالي کوي د احکاماتو د رب خپل او د الله احکامات څه دي اقاموا الصلاة ړومبنې چې مونځ قایم کړي. وامرهم شورا بینهم او کار په مشوره کوي. دا مشوره څه ته وایي دا اتفاق ته وایي. هر یو کار په اتفاق کوي کار د خپل ځان نه کوي چې خپله مرضي په بل کس باندې هغه مسلط کوي نه ټول راغونډ شي او چې کومه ښکلې رایي هغه ترې نه والي. الله یې صفت وکړو ومما رزقناهم ينفقون او د خپل مال نه خرچه کوي چې کومه په ده باندې الله پاک حق ایښی دی که په چا باندې هغه حق هغه د فرض په شکل کې دی چې زکات دی که د واجب په شکل کې دی چې منښته ده کفاره ده او که د سنت په شکل کې دی چې هغه صدقه او خیرات دی. دا هر یو قسم چې کوم دی د خپل وس مناسب دی کوي. والذین اذا اصابهم البغي او هغه کسان چې کله هغې باندې ظلم وشي یا د هغې په ملګرو باندې ظلم وشي یا د هغې په همدینو باندې ظلم وشي هم ینتصرون هغې یو بل سره مدد کوي په ډاګه باندې څوک نه پرېږدي نه بای دا ظالم د ظالم له لاس نیسل غواړي د مظلوم سره ودرېدل غواړي. او الله پاک وایي د ټولو نه قیمتي انسان هغه دی چې هغه د مظلوم سره ودرېدو
چې هغه معلومات وکړه بای مظلوم پکې کم یو دی ظالم کا هر څومره مضبوطی الله وی دا هغه غلبه نشي کېدی وجزاء سیئه سیئه مثلها او بدله د ګناه هغه د ګناه په شکل کې ده یعنی یو په یو ده بس د چې سوره ګناه کړی دی ځکه چې د نیکۍ بدلې خو الله یو پلس ورکړي الله وی بدې یو پلس نه دا زما په دې انسان باندې احسان دی د پیغمبر علیهم الصلاۃ والسلام په مخ باندې چې دی بدیو کی نه حدیث شریف کې راغلی دی په خې وګ باندې چې کوم فرشته ده هغه نیکۍ لیږي او په ګس وګ باندې چې هغه د ګناه لیږي نو دا خې چې کوم باندې کوم فرشته ده نه هغه په دې فرشتي باندې مختار ده مختار د مقصد داري د هغه په پاینټونو سیوا دي هغه د دې تابع ده نو چې کله انسان ګناه وکړي چې درسو پورې ګناهونه د لسو ته نه رسیدلی دا فرشته وته مليګه نو کله د لسو نه مخکې دی نیکیو کې وته وی لس نه کې بوله زولي کم ته ول ګناه مليګه او چې کله دې لس ګناهونه پوره کړي کې ورپسونه کې او دوی بس لس پلس باندې ولوليګه دا د الله په د باندې احسان دی ځکه چې الله وی خلق الانسان ضعیفا دما ضعیفا پیدا کړی دی کمزور دی دی ګناه د رټینګ نه دی مقصد یې داري نو الله وسره هغه شانتي کنسیشن او رعایت هم سیوا کی فمن عفا واصلح فاجره على الله چا چې معاف کول وکړو د خپل عمل اصلاح یې وکړه معاف کول وکړو د خپل عمل اصلاح یې وکړه معاف کول څوک کوي چا باندې چې ظلم وشو خپل ظلم چې کم دی نه هغه الله ته پرې خودو او دا چې چا ظلم کړی دی د ستومانه شو د خپل عمل اصلاح وکړه توبه دې نو باسلا نو فاجره على الله داغي اجر په الله دی داغي بدلی په الله دی او الله پاک به د خپل شان مناسب ورګی دا انسان دی کمزور دی د خپل طاقت مناسب هغه نیکی وکړنو الله بوله د خپل شان مناسب هغه داغي بدلی ورګی انه لا يحب الظالمين فالله ګوره د ظالمانو سره مینه نه کوي او ظالم څوک دی چې په خپل ګناه باندې ستومانه کیږي نه ولمن انتصر بعد ظلمه او چا سره چې امداد وکړي شو پس په هغه باندې د زیاتینه نو په اولایک ما علیهم من سبیل نو په هغه باندې بیا قانون نشته چې هغه سره دوباره بدل واغسي شي یو سړي سره ظلم وشو هغه د هغې په بدل کې چې کم دی نو د قانون مطابق هغه د ظلم بدله واغستې شوه نو هغه سره به بیا زیاتې نه کړي چې نن یې ورسره روغه وکړه سبا ورته کېناسته وویشته د الله پاک په نسبت باندې د ټولو نه منحوس او مبغوض انسان هغه دی او لعنتي چې هغه د روغې نه پس بدل واغسته چې سړي له اعتماد ورکو اعتبار وکړو دوکې ورسره وکړه په ظاهره باندې ورسره روغه وکړه او چې کله د هغه ذهن اخریو ذهن شو او هغه خپل دفاع پرې خو دا نو د بدل واغستو دغه انسان د معاف کېدو نه دی د لپاره الله پاک وي ما علیهم من سبیل ما قانون نه جوړ کړي چې دی به معاف شي انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق قانون د هغه کس د لپاره دی یظلمون الناس چې هغه زیاتی کوي په خلکو باندې ويبغون في الارض پس مکه باندې سرکشي کوي سرکشي څه ته وي د الله قانون ماتول ته وي بغیر الحق بغیر د ثبوت او د سوجینا د هغه نه د هغه سرکشي ثبوت او وجه چې د ولی سرکشي وکړه یعنی په د باندې زیاتې شوی دی د سره ظلم شوی دی د سره د قانون خلاف کار شوی دی او یا چې کم دی نو د باندې چا زیاتې وکړو او دې لګیا دی قانون ماتي او خلکو سره زیاتی کوي نه الله پاک وي دغه انسان د لپاره ما سره قانون شته اولئک لهم عذاب الیم او قانون زما څه دی د دې لپاره عذاب دردناک دی ولمن صبر وغفر او هغه څوک چې هغه صبر وکړو په څه باندې صبر وکړو هغه په دې زیاتو په امتحاناتو باندې صبر وکړو وغفر او هغه معاف کول وکړو هغه خپل کار هغه الله ته پرېښودو نو ان ذلک لمن عزم الامور دا مقصدی کار دی او مقصدی کار څه ته وایي مقصدی کار دی ته وایي چې الله پاک په هغې باندې بدلی ورکوي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام سره د اویاو صحابه چې پای کې علی رضی الله تعالی عنه هم موجودو هغه یو سفر لوته یو داسې ځای کې دیره شو شپه پرې راله چې په هغه ځای کې اوبه نه وي علی رضی الله تعالی عنه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ته ورشه ته تلاش وکړه د اوبو مقصدی کار ته بیانوم چې مقصدی کار څه ته وي علی رضی الله تعالی عنه ته وی ته ورشه د اوبو تلاش وکړه چې دا ټول صحابه چې کوم دي او یا صحابه چې دي ته د اوبو د څه قسم ضرورت دي که چاته د
غسل ضرورتي که چاته د اودس ضرورتي چاته چې کم دینو هغه د سکلو ضرورتي چې دې ضرورت پوره شي. علي رضی الله تعالی عنه په یوازې روان شو. نو چې کله د دینه مقصد دا دی مقصدی کار پکې داو چې کله تا امیر حکم وکي نو د امیر پتا باندې اعتماد دی د مشر پتا باندې اعتماد دی نو ته به هغه اعتماد خرابې نه دا ودوي نزا کار د شپ ګوري دا کار ما ته ګران دی نه داغه حکم منل پتا باندې لازمی دی او مقصدی کار دا دی چې خپل تلاش وکړي د خپل وس مناسب. علي رضی الله تعالی عنه وی غر ته وخته هغه ځای کې ونمونته نو غر ته وخته چې اخوا وګورم چې د الله رضی بندګانو د بارا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حکم موافق زه او پیدا کوم. نو چې غر ته وخته نو دا غر شاته طرف ته پويخ کې و یو چینه و دی ولا ورکو شو الته کې یو تور حبشي وی ولار دی دا مونږ چې د سودانیان وایو هغه ډیر توري دا سودان وی د سودان نه دی او سود ویل شي تور ته د توریانو ملک دا د توریانو ملک دی چې دا هغه دا حج له عمرې له سوکتلی دی الله دې مونږه ټول بوزي دا ویني چې دا حبشان راشي که شپې د لمخه دراغ نو بس بیا به بندته نه یریږي تختی تی نه بیا داسې پالش کړي او دغه شانتي داغي خوونه او زړونو می سختي. علي رضی الله تعالی عنہ ته وی لګي وبو می پکار دي دا مشکره لګرا کا نو بیا هغه ته په عربي کوي اخوشه علي رضی الله تعالی عنہ ته بیا وی لګي وبو می دي پکار دي د غر نشات را سره مرګري بیا دا وروړم او ته خلش کینه علي رضی الله تعالی عنہ ته پته ولګی چې دا سړی بچی نه دی بس هغه چې کوم دی علي رضی الله عنہ ولا د لاسونی سو چې دی کې ولا ورکړ په شپږ لوټه په واړو هم مشک دا غنه پرې وته مشک تی روچت کو د بو یې ډک کو اور پښای کو پغاری روخه جو دی خو راواړو او هغه حبشیم ور پسې دی نور څه خو دنه شي ویلې دا هغه خو اندازه وته ولګی دا خو مشک خو سره دی ور پسې راغی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وتوی دا مشک ما دراګه نو چې د کوم ځای نه اوبره ودینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کچنه ګوت هغه سره داسې ونی سره او هغه مشک راواړو وی صحابه ته وی چې راځي نو دا هغه مش نه دا هغه ګوت نه اوبره روانې وي دا غوبو پرو کې خو دا هیله وا او یا غوبو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کچنه ګوت نه روانې وي او یا او تاسو صحابه پاغي باندې خپل ضرورت چې سمو سره د اسکا هغه برابر کړ. علي رضی الله تعالی عنہ له مشکور چې دل ورغا علي رضی الله تعالی عنہ ته چې ګور د خدای بندا که پر رضا دې راګړو تکلیف ورته نه ملاوي د ستا په مشکل د سکه مې راغی ته د خپل وبو چکا بیا وته چې دا سوق دی. علي رضی الله تعالی عنہ وته چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د صحابه دي وی هغه ته فورا وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا خو ما بار بار اوریدل بس ایمان وروړم خو ما لیدل نه هغه داري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر د مینې نه را پاسې دو نه هغه تک تور حبشي هغه را ترغاړه بس ځانته او هغه چوبې اغوستې و د مولیان چې اکثر د جمعې مسته و دي هغه تیرا چاپی رکړه او یو ډېر ساتي چې کم دین اکثر د فیران صاحبان بتا سوینه اکثر چې کم دین هغه بنده ځان سره راجوخ کیو ساتي بیان سری دا هغه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سنت دي زګه چې د انوار او تجلیات چې دا ټول سینه کې الله پاک ساتلی مونږ د معراج په واقعا کې چې موږ لګا چې دا وایو نو پای کې مونږ ویلو چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینې چې اوسیرلا جبرئیل علیه السلام او میکائیل علیه السلام نو د زمزم او به پکې واړو د زمزم او بو سره غانوار او تجلیات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سینې ته لړ او بغو سیاست نه اوت نو چې څنګه ته شوبه لري کړه نو هغه سړی داسې شي لکه د سوار لسمې پړه کېدو هغه تور چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه توره شوبه کې را یو ځای کړو تک سپین رټ سپین او هغه حسن والا سپین انسان ته جوړ شو نو هغه چې کوم صحابه وته کو دا الله اکبر چغې کړي نو هغه چې کوم دی هغه لوخي ته داسې وکړو شیشه خو نه وي په خوا وی چې ځانې به ګوري نو هغه وځه باندې داسې الله سوال چې دا خو زه نه یم او زه نه یم زه خو تک تور ما دا ما سره څه چلو شو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مینه هغه دې حد ته ورسو. د علي رضی الله تعالی عنہ یو مقصدی کارو چې هغه تلاش وکړو د مسلمانانو لپاره او دا هغه یو مقصدی کار باندې الله پاک څومره برکات را نازل کو دا الله پاک وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان ذلک لمن عزم الامور دا مفعول
دا صبر کول او دا توبه ایستل دا د مقصدی کارونه نه دي. دا تاسو خپل شعار جوړ کې نو تاسو په دنیا کې هم کامیابی او په آخرت کې هم کامیابی. بسم الله الرحمن الرحیم والذین او هغه